بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 89 نمبر درس دی او د نهي معروف بانون خفیفه ګردان به کوو. ښه جي، اوس مونږ سره دلته کې کومې صیغې لیکلې شوي دي، دا مونږ سره د نهي معروف ګردان دی، ساده د نهي معروف ګردان دی. د دې نه به مونږ انشاءالله مونږ د نهي معروف بانون خفیفه هغه ساکن نون ته وایي. ٹھیک شو جی، نو د قانون خفیفه د تاکید لپاره استعمالیږي، نو هغه ګردان به انشاءالله موږ نن کوو. نو یو خو یاد وساتئ، نهي دا نون خفیفه چې دی کنه، دا د تسنیې د صيغو سره نه لګي. ٹھیک شو، لا یضربا سره، لا تضربا سره، ٹھیک شو، بیا دا بل لا تضربا سره نه لګي، بیا د مؤنث تسنیې دا سره نه لګي. نو د تسنیې صيغو سره نون خفیفه نه لګيږي. او دوه د جمع مؤنث صيغې دي، یو د جمع مؤنث غایب او یو د جمع مؤنث حاضر. دې شپږو صيغو سره نون خفیفه نه لګي. تسنیه مذکر غایب، تسنیه مؤنث غایب، تسنیه مذکر حاضر، تسنیه مؤنث حاضر، جمع مؤنث غایب، جمع مؤنث حاضر. نو دا دوه د جمع مؤنث صيغې دي، یو جمع مؤنث غایب، یو جمع مؤنث حاضر. نو دا دوه د جمع مؤنث صيغې دي، دې سره نون خفیفه نه لګي. او څلور د تسنیې صيغې په ګردان کې دي، نو هغې سره یو د تسنیه مذکر غایب ده، یو تسنیه مؤنث غایب ده. دا دوه د غایبو دي، یو د مذکر غایب ده او یو د مؤنث غایب ده. او دوه د تسنیې صيغې دي، هغه د حاضرو دي. یو د تسنیې صيغه چې ده هغه د مذکر حاضرو ده او یو د تسنیې صيغه د مؤنث حاضرو ده. نو دا دوه د حاضرو تسنیې صيغې دي او دوه د غایبو تسنیې صيغې دي، دې سره هم دغه نه لګي، نون خفیفه نه لګي. او دوه د جمع مؤنث صيغې دي، یو جمع مؤنث غایب، یو جمع مؤنث حاضر، دې سره هم نون خفیفه نه لګي. او نو ټول اتو صيغو سره نون خفیفه لګي. د شپږو صيغو سره نون خفیفه نه لګي، څلور د تسنیې او دوه د جمع مؤنث. د شپږو صيغو سره نون خفیفه نه لګي. او نون خفیفه هم د تاکید لپاره، صيغه کې د تاکید لپاره استعمالیږي. نو لا یضرب معنی ده هغه یو سړی دی وخل نه کوي، هغه یو سړی دی وخل نه کوي. نو زه وایم هغه یو سړی دی هرګز وخل نه کوي، نو نون خفیفه ورسره ولګوه، نون خفیفه. او نون خفیفه نه مخکې چې کوم حرف ساکن وي هغه باندې به زبر ولګي. نو لا یضربن هغه یو سړی دی هرګز وخل نه کوي، هغه یو سړی دی هرگز وهل نه کوي، هغه یو سړی دی هرگز وهل نه کوي. بیا تسنیې سره نون خفیفه نه لګي او جمع مذکر سره نون خفیفه لګیږي. نو لا یضربو معنی ده هغه ټول سړي دی وهل نه کوي. زه دې سره نون خفیفه لګوم، نو که د جمع مذکر صيغې سره نون خفیفه لګي او که نون ثقیله ورسره لګي، نو د جمع مذکر د اخره کې نون واو او نون دی هغه به ختم شي. نو لا یضربون معنی ده هغه ټول سړي دی هرگز وهل نه کوي. لا یضربن هغه یو سړی دی هرگز وهل نه کوي، لا یضربون هغه ټول سړي دی هرگز وهل نه کوي. نو ګورئ هغه دوه کسانو والا صيغه ختمه شوه. ښه، لا تضرب معنی ده ته وخل، هغه یو ښځه دی وخل نه کوي. دې زه وایم چې دې تاکید پیدا کړم، نو لا تضربن، نو د نون خفیفه نه مخکې چې کوم جزم وي هغه به زبر شي. لا تضربن هغه یو ښځه دی هرګز وخل نه کوي، هغه یوه ښځه دی هرګز وهل نه کوي، هغه یوه ښځه دی هرګز وهل نه کوي. نو ګورئ دا دوه د غایبو مذکرو کې دوه صيغو سره نون خفیفه ولګېدو، د تسنیې صيغې ونه لګېدو، واحد مذکر غایب صيغې سره نون خفیفه ولګېدو او جمع مذکر غایب صيغو سره نون خفیفه ولګېدو. اوس د غایب مؤنث صيغو کې صرف واحد مؤنث غایب صيغې سره نون خفیفه لګېږي او تسنیه مؤنث غایب او جمع مؤنث غایب سره نون خفیفه نه لګېږي. ٹھیک شو، نو لا تضربن معنی هغه یو ښځه دی هرګز وهل نه کوي. بیا د جمع د مذکر حاضرو صيغو له راځو. مذکر حاضرو صيغو کې دوه صيغو سره نون خفیفه لګېږي. نو لا تضرب معنی ده ته وهل مه کوه، زه وایم ته هرګز وهل مه کوه، نو نون خفیفه ورسره ولګوه. خو نون خفیفه نه مخکې چې کوم حرف باندې جزم وي هغه به زبر شي. نو دا به څه شي؟ لا تضربن معنی ده ته هرګز وهل مه کوه.
ٹھیک شو بیا تسنیه سره نون خفیفه نه لګي او جمع مذکر سره لګي لا تسریبو معنا د تاسو ټول سړي وخل مکوي او زه چې کله دې سره نون خفیفه د تاکید د پر لګوم لا تسریبون تاسو ټول سړي هرگز وخل مکوي نو بیا به د دې جمع مذکر صيغونه د واو او الف ختميږي نو لا تسریبون معنا ده تاسو ټول سړي هرگز وهل تاسو ټول سړي هرگز وخل مکوي ته هرگز وخل مکوا او تاسو ټول سړي هرگز وخل مکوي ته هرگز وخل مکوا تاسو ټول هرگز وخل مکوي نو دا دوه کسانو والا صيغه سره نون خفيفه نه لګي لا تزريبي معنا ته وخل مکوا یو خزه ته وي ته وخل مکوا نه غي د لپاره وي لا تزريبي او چې کله دې کې تاکید پیدا کې نو نون خفیفه به سره ولګي خو چې کله دې تزریبي د واحد مؤنث حاضر صيغه سره د نهي هغه صيغه سره کله نون خفیفه یا نون ثقيله لګي نو دا یا به د اخر نه ختم شي نو دا به پاتې شي لا تزربن ته یو خزه ته وای ته هرگز وخل مکوا ته یو خزه هرگز وهل مکوا ٹھیک شو بیا تسنیه سره عموم نه لګي د مؤنث تسنیه حاضر سره نون ثقيله خفيفه نه لګي او جمع مؤنث حاضر سره نون خفيفه نه لګيږي د تسنیه مؤنث او جمع مؤنث صيغو سره دغه نه لګيږي نون خفيفه نه لګيږي صرف د واحد سره لګي ٹھیک شو بیا لا اضرب معنا دا زدي وخل نکوم او زور سره نون خفيفه لګوم لا اضربن زدي هرگز وخل نکوم زدي هرگز وهل نکوم لا نضرب معنا دا مونږ دی وهل نکو او لا نضربن دی بابا باندې بزبر لګي او نون خفيفه ور سره لګي لا نضربن مونږ دی هرگز وخل نکو مونږ دی هرگز وهل نکو نو قانون خفیفه ور سره لګي او قانون ثقيله لګي دا غي معنی به هرگز مونږ دې هرگز وهل نکو نو داسې ویل لا نضربن مونږ دې هرگز وهل نکو او لا نضربن ثقيله ور سره لګا نو بیا معنی هم دغه ده مونږ دې هرگز وهل نکو ٹھیک شو نو خنون ثقيله ام شد ولا نون سوال سوانو صيغو سره لګي او نون خفيفه دا ساکن نون دا صرف د اتو صيغو سره لګي واحد مذکر غائب او جمع مذکر غائب واحد مؤنث غائب دې دریو صيغو سره د غائب لګي د غائب شپږ صيغې د درې د مذکر درې د مؤنث نو هغه کې صرف دریو صيغو سره دغه لګي نون خفيفه لګيږي او د حاضر شپږ صيغې د درې د مذکر درې د مؤنث نو دوه د مذکر صيغو سره نون خفيفه لګي او یو د مؤنث حاضر صيغه سره نون خفيفه لګيږي نو درې د حاضر صيغو سره نون خفيفه لګيږي او دوه د مذکر صيغو سره د دوه د متکلم صيغو سره نون خفيفه لګيږي او د نور د تسنیه صيغو سره او دوه د جمع مؤنث صيغې دي هغه سره نون خفيفه نه لګيږي او نون ثقيله ټول گردان کې لګيږي نو دا موږ سره د نهي معروف باندې نون خفيفه گردانو ان شاء الله ببل درس کې ان شاء الله مونږه د نهي مجهول باندې خفيفه گردان کو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام